स्टार्ट लीजिए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल-इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इंतहाई मुहतरम औरीदुनको कतुनको, नन तकरीबन 26 मार्च 2018 दे تاسو محترمو زمونږ د ملګرو نوجوانان احناف کوم مهنت روان دي دغه ملک کې دغه وطن کې بلکې عالمي سطح باندې الحمدلله دغه ټول بنیاد هم دغه دی چې په دغه ملک کې خلکو کوشش دا کوو چې مسلمان د دین په نوم د عقیدې په نوم باندې د نظریې او د مذهب په نوم د یو بل سره وجنګي. تقریبا مقبره کې څو کاله مخکې دا لانجې جوړې به وي، جومات کې به جوړې وي، اختر کې به جوړې وي، جمعه کې به جوړې وي. یو به اسلام اوس غلط دی، بل به اسلام اوس غلط دی، یو به د تا جنازه نه کېږي، بل به د تا دا یو جنګ ګرم او په دې کې کلي په کلي په جنګونه وو او خبره یو حد ته ډېره خطرناکه حد ته رسېدلې وه. الحمدلله زموږ د نوجوانانو احناف ملګرو محنت وکړو، هغه قوم ذهن یې دې ته راوګرځوو چې د مذهب او عقیدې په نوم باندې امت جنګول، مسلمانان په خپلو کې د مذهب او عقیدې په نوم باندې جنګول یقینا دا لوی جرم دی. کم خلک چې دا کار کوي، قوم د عقیدې او د نظریې او د مذهب په نوم خپلو کې جنګوي، دا د الله مجرمان دي او دا دغه وطن او د خاورې مغداران دي. زموږ ملګرو محنت دا وکړو، هغه خلکو ته توجه راوګرځو چې راځي د دلیل په میدان کې مسایل حل کوي، د جنګ او جګړو په میدان کې مسایل مه حل کوئ. او په هغه کې الحمدلله د شپږ اتیا 9 کاله مونږ کار وکړو، الحمدلله چې په 100% کې 95% مونږ کامیابۍ ته رسېدلي یو. کم جنګ جګړې چې په دې موضوع باندې جوړې وي الحمدلله ختمې شوي دي. 5% چرته بعضې خلک شرپسند عناصر پاتې دي چې هغه قوم په خپلو کې جنګوي. پته نه لګي هغه کم خلک دي چې د دین په نوم باندې مسلمان په خپلو کې جنګوي. پته نه لګي هغه کم خلک دي چې د خارجیت ذهن جوړ شوی دی، هغه په جومات کې هم راځي ډز کوي او د الله اکبر چغه لګوي. پته نه لګي دغه کم خلک دي د کومې مدرسې جومات نه دا سبق ملو شوی دی ورته چې دوی راځي. دا مسلسل واقعیت تاسو ګورئ، دغه وطن او زموږ د دین او د مذهب دغه دشمنان چې نه پرېږدي چې مسلمانان په امن او سکون او اتفاق سره ساه واخلي. زموږ مخکې کال یو ملګري مفتي شفیع الله صابر صاحب باندې کور ته ورته بم کېښود او خط یې ورته کېښود. بل کال ته تېر کال تاسو وکته زموږ ملګري دو ملګري هغه حادثه کې شهیدان شو، دو ملګري زموږ زخمی شو. مسجد کې د الله په کور کې 6 ګولۍ زه ولګېدم، یو ګولۍ خو د مرۍ نه خوا دې خوا ووته. الحمدلله چې الله تعالی حفاظت کوي.